یو داسې وظیفه د دې آیت د لاندې مفسرینو بیان کړی هر انسان ضرورت دا بد نظر دا هر انسان مونږ او تاسو د دې شکار کیدی شو او دا احادیث صحیحه نه د دې ثبوت شته حدیث کې دی ان العين حق چې دا بد نظر دا پر حق دغه شان چې کوم عربو هغه هم دا نظر بد دا منلو په دې عربو کې یو کس په هغه به نظر دومره تیز و چې هغه به ځناورو ته وکتل هغه به هلاک دومره تیز نظر نو دی هغه کس دی خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قتل دپاره هره منصوبه هغه اختیار کړی نو دی یو ځل هغه کس هم راوستو چې د هغه نظر به لګېده ډېر تیز نظر یې نو هغه هم یو ځل راوستو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وګوري چې پیغمبر علیه السلام ته نقصان ور ورسي خو الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاة والسلام محفوظ ساتي خو هغې په سلسله کې هم دا آیتونه هغه نازل شي د دې وجې نه دا بد نظر دا څیز دی چې دا د محبت د وجې نه مري د دې وجې نه چې انسان خپل ماشومانو ته وګوري خپل د کور افرادو ته وګوري نو پکار ده چې وایي ماشاء الله لا قوة الا بالله چې الله رب العزت هغه هم حفاظت او بیا هم د نظر دپاره دا اخري آیتونه دوه د دې صورت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا دا یو بهترین وظیفه حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې چا باندې نظر بد ولګي نو دا اخري دوه آیتونه دا پې دموي نو د هغه نظر په د هغه نه لرې کېږي نو د دې طریقه هم دغه ده چې انسان درې پیرې د اخري دوه آیتونه وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ دا اخري دوه آیتونه دا دې درې پیرې وایي د دې نه د مخکې درود شریف وایي وروستو درود شریف وایي او دا تاسو دموئ بله به د هغې نظر بد هغه ختمېږي نو دا یو مجرب عمل دی دا ازمو شوی عمل دی بهترین عمل دی مونږ او تاسو چې کله هم داسې کور کې حالات وینو نو دا آیتونه پې دمو انشاءالله الله به ښه کوي